زنانو د لپاره پینټ شرټ کې مونږ کول دا جایز دي او کنه دي. اول خبر خو دا ذهن کې کېږي چې مونږ ډیر لوی عبادت دی او عظیم عبادت دی، او چې څومره یو عمل عظیم وي لوی وي هغه شان د هغې آداب او خیال ساتل هم همغه شانتې ضروري وي، چې چېرته دا نه چې دا د ادب خلاف وي، چېرته دا نه چې دا خبره د ادب خلاف وي، نو همغه شان د هغې د آدابو هم همغه درجې سره خیال ساتل پکار دي. نو د دې خبرې مطلب بیا دا شو چې بهترینه او اعلی خبره دا ده چې باید د پینټ شرټ کې منځونه شي او بهترین هغه لباس چې کوم عام لباس وي، د پردې ولا لباس وي، روغ لباس وي، هغه لباس سړی واچي او الله په حضور ودرېږي او خپل منځ ادا کړي. بهترینه خبر خدا ده. خو که بیا هم یو زنانه په پینټ شرټ کې منځ کوي، د دې لپاره څه حکم دی؟ د دې لپاره حکم دا دی چې دا کوم پینټ شرټ دی اچولې که دا دومره ټایټ وي، دومره سخت وي چې د هغې د وجود هغه اعضا ساخت معلومیږي، اعضا چې کوم کیفیت دی هغه معلومیږي، یا ټایټ نه وي بلکې ډیله وي خو دومره نری وي چې د هغې د وجې د اعضاو نمایش کیږي، اعضا یې پته لګي چې داسې کیفیت سره دي. نو دې دوانو صورتونو کې فقها فرمایي چې داسې صورتحال کې منځ کول دا چې کوم دی مکروه دي. بهتر خبر په دې کې دا بیا دا صورت راوتلی شي لکه د چې کوم صورتحال دی چې پینټ شرټ کې سړی زنانه منځ کوي، د دې لپاره بیا دې نه هم بهتر صورت دا دی چې کوم صورت کې دا منځ کوي چې کله منځ کوي نو دا د بره نه یو بل لباس داسې اغوندي چې هغه د ادب موافق وي، هغه د پردې موافق وي. مثال په طور سره نن سبا چې کوم بورقه وي، عبایه چې کوم بره نه اچي، خلک واسکټ په شکل کې زنانه چې کومې اچي، نو پینټ شرټ دی اچولی چې کله منځ کوي هغه عبایه دی اچي، هغه به یو لباس غوندي شي دې لپاره. نو بیا هغه صورت کې د منځ کوي، نو په ځای د دې چې سړی مکمل پینټ شرټ کې منځ کوي دغه زنانه د چې کوم عبایه کې لمونځ کوي د هغې لپاره زیات بیا غوره او بهتره پرېوځي په نسبت د هغې چې دا زنانه په پینټ شرټ کې لمونځ ادا کوي.